الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کامران جان یم او تاسو ګورئ اباسین ټي وي. قدرمندو کتونکو دا وخت موجود یو منګوري په بازار کې. قدرمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې مهنګایي چې کومه ده هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده او غریب ولس چې کوم دی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. ګورنمنټ په حوالې سره غواړي راځئ موږ سره اوسو. تاسو د اباسین ټي وي ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغلئ په دې غریبو خلکو لږ رڼا واچوله. د ګرانۍ په حواله خو به زه دونه ووایم چې خلکو به د عمران خان باندې ډېر غټ اعتماد کړی، هر سړي وله اوټ ورکړی، هر سړی بېروزګاره دی. لکه چیني وګوره په 550 روپۍ دړۍ شوه، د وړو تروړه چې ده په 1350 روپۍ تروړه شوه. هر غریب سړی چې دی په جړه دی. پوه شوې، څوک د کور کرۍ نه شي ورکولی، د بجلۍ بلونو ته وګورئ، دې خوا د ګیس بلونو ته وګورئ، هر سړی لکه خفه دی، پریشانه دی. زه خو ته سره نه یم مطمئن، زه خو ته دومره خفه یم که نه چې زه یم چې د پی ټی آی لکه چې څوک ولې اوټ ورکوي هغو ته به هم زه یم چې لکه د خدای او د نبي خاطر ته وګورې اوټ موله. په دې پیره مې هم ډېره سخته غلطي کړې چې اوټ موله ورکړی دی. لکه دې خلکو ته وګوره، هر سړی په جړا دی، هر سړی خفه دی، ګراني ډېره ده، څوک د بجلۍ بل نه شو، کاروبارونه نشته، پوه شوې، او په مخه وروره هر شی ګرانیږي. جی قدرمندو کتونکو دا وخت را سره د آل سواد دود دهي اسوسییشن صدر فضل محمد خان موجود دی. د هغو سره خبرې اترې کوو چې آیا موجوده مهنګایي په حوالې سره غوسه صدر صاحب د ټول نول خو تاسو په پروګرام کې کړی وای. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د اباسین ټي وي غټه شکریا ادا کوم چې په دومره تنګ وخت کې راغی او په بازار کې د بوسونه وکړل. نو تاسو ته خپله پته ده چې هر سړی وایي چې عمران خان سچا دی او موږ انصاف غوښتی دی او انصاف پر راځي. نو چونکې تاسو په خپله سوچو کې موږ د عمران خان بد نه وایو، عمران خان بالکل ښه سړی دی او الحمدلله خلکو له کارډونه هم ښه ورکړلو او ښه میسجونه ورکړلو، په خپل کارکردګۍ باندې ښه روان دی. خو موږ غریب عوام چې یو نه موږ صرف په دې لږ مجبور یو او لږ پریشان یو چې موږ ته نن سبا خو تاسو سوچ وکئ نو مخکې تیل چې کوم پیټرولو په 60 روپیو، نن تاسو ته په خپله پته ده چې په 125 روپۍ شو. موږ د دې وجې نه غټه مهنګایي کې راغلي یو او موږ سوچ وکړو نو زموږ کم عوام چې دی او کم مجبور چې نن سبا دی نو تاسو پته ده چې 5-6 هزار روپۍ د سړی د کور کلی ورکړي او بیا تاسو ته په خپله معلومه ده چې د ګاډۍ یو مزدور دی او 600 روپۍ دیاړي والی. نو په 600 روپۍ کې به دی تاسو ته په خپله پته ده چې په 600 روپۍ کې به دی ځانه کړه سو ساتي او دی به کور کرایې سه ورکړي، نو دی به د خپلې ګاډۍ کرایې ورکړي. خو نن تاسو موږ ته وګورئ نن چیني په 140 روپۍ باندې دړۍ شوه، په هغې وخت کې چیني 80 روپۍ باندې دړۍ وه. نو د هر سړی به ګزاره کېده. نو زه تاسو ته سوال اپیل کوم، عمران خانه تا چې انصاف غوښتی او انصاف ته د غریب په عوامو غوښتی او تاسو له عوامو اوټ درکړی دی. نن عوام ستا نه څه غواړي؟ عوام ستا نه ګېډه غواړي چې زما ګېډه مړه شي. خو نن عوام وګورئ نو په 600 روپۍ دیاړۍ کې نن ګاډۍ مزدور راوتی وایي زه ځانه چای والم، خو زه ځانه چیني والم، خو زه ځانه غوړي والم، خو زه ځانه سبزي والم، خو زه بل له ورکم، خو زه ټیکس له ورکم. نو زه تا ته عمران خانه سوال اپیل کوم دې غریبو باندې لږ رحم وکړه چې نن دا غریب، نن دا عوام دا پسې ولاړ دی، دا پسې خیرې کوي چې نن ووایي چې عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد. نن د عمران خان د مرداباد نارې ولی کېږي، په څه ولی کېږي؟ زه یو عاجز مزدور یم، زه سهار راوتی یم، خو دې دوکاندار ته وګورئ، یو ګاډۍ مزدور ته وګورئ، ځانه چای نشم اخیستی، ځانه غوړي نشم اخیستی، زه ځانه لرګي نشم اخیستی، ځانه ګیس نشم ډکولی. نو زه به زنده‌باد چغې څه ووایم؟ د عمران خانه نن به د غریب باندې رحم وکړه، دوله خامخا د غریبانو له څه ګاډۍ څه مزدوري دوله یو کارډ منظور کړه چې عوامو ته ریلیف راشي. ټول نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. دا نن چې په دې ملک کې په دې پښتونخوا وطن کې دا کومه ملا ماتونکې ګراني چې په دې قوم باندې مسلط شوې ده او د دې نه زیاتتر هغه خلک متاثره شوي دي چې په دې ملک کې 2% غریب خلک دی چې هغه چاپړي فروش دي، محنتکش مزدور دي، رشکې والی دي، ګاډو والی دي. عام طبقې خلک چې کم دی هغه د دې بدترینې مهنګایي نه ډېر زیاتتر مشکلاتو سره مخامخ دی. نن که موږ وګورو ورځ ته ورځه په نرخونو کې اضافه کېږي. د پاکستان 3 کاله وشو چې د دې 3 کاله کې داسې نمونه ملامتونکې ګراني په موږ نه ورغلې چې کوم موجوده حکومت په دې غریب طبقه باندې مهنګایي مسلط کړه. او دا هغه حکومت دی چې د په خپل حکومت کې دا خبره کوله چې زه دا برسر اقتدار راشم نو زه به دلته د ریاست مدینی ریاست په جوړوم، نوې پاکستان به زه جوړوم. خو د نوې پاکستان بنیاد او د ریاست مدینی بنیاد ته بدترینې مهنګایي نه جوړ کو. نن د دغه مهنګایي د وجې نه نن زموږ په ملک کې افراطفري ده، انارکي ده، ډاکي دي
غلاګانې ډېرې زیاتې شروع شوي دي. په دې باندې شروع شوي دي چې نن 82 کیلو اوړه چې کم دي په 15,000 او 500 روپۍ باندې میلاویږي. 100 کیلو اوړه چې کم دي په 1400 روپۍ باندې میلاویږي. داسې کو سره تاسو وړي ورسره وګورئ، ورسره دوايانې ورسره تاسو وګورئ، نور خوراکي شیزونه چې تاسو وګورئ، نو خلکو د برداشت نه خبرې بهر شوي دي. اوس ټول قوم له پکار دا دی چې د دې ظلم او زیاتۍ په خلاف باندې زموږ سره یوازینۍ لاره دا ده چې د دې حکومت په خلاف باندې پکار دا ده چې موږ د هر مازدیګر مانځنه بعد په هر چوک کې د دې موجوده حکومت په خلاف باندې د قوم متحد شي. ولې چې په دې ملک کې زیاتتر غریب طبقه اوسېږي، 2% غریبه طبقه ده او 2% خلک چې دی دا سرمایدار جاګیردار نوابان د دې ملک خانان هغه خلک دی چې د دې ملک خزانې تباه کړي دي. دلته په ملک سیاست کوي، په پاکستان کې سیاست کوي او خپل ټول اساسي او د دې قوم ټول دولتونه چې په بال بانکونو کې خو دي د هغو بچي شو، د هغو رشتہ داران شو، هغه زما ستا په وسایلو باندې عیش عشرت